أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي آية مباركة زجر سرد تخويف ذکر کیږي، یعنی رټنه سرد یرینا او په جهاد باندې تیزی. مطلب دا دی چې کله تاسو جهاد پرېږدئ او جهاد نه کوئ، کافرو سره مقابله نه کوئ، کافرو سره جنګېږئ نه، نو د دې نه جنګېدو د جهاد نه کولو وبال چې دی دا به تاسو ټولو ته رسېږي. په دې کې مجرم او غیر مجرم دې ته به نه کتل کېږي، که مجرم وي او که غیر مجرم وي، خو د دې وبال دا ټولو ته رسېږي، د دې نقصان او د دې خساره به تاسو ټولو ته رسېږي. لکه بعضې خلق جهاد کوي، مجاهدین بر سره پیکار دي، کافرو سره جنګېږي، نو ظاهره ده چې کوم په جهاد کې نه دي شامل، په کورونو کې دي، نو دا هم بچ دي او دو ته هم څه قسم خساره او نقصان نه رسي. که چېرته دوی جهاد پرېښودو او جهاد نه کوي، نو بیا به د دې جهاد نه کولو وبال دا داسې وبال دی چې دا به صرف ظالمانو ته نه رسي. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، صرف ظالمو ته به خاص نه رسي چې دا مجرم دی، دې مجرم ته دغه وبال ورسي او غیر مجرم دې بچ شي، بیا به پکې مجرم او غیر مجرم دواړه شامل دي. دویم دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ. که امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا تاسو پرېښودو، نو د دې پرېښودو وبال به تاسو ټولو ته رسي. په دې وبال په دې سزا کې به بیا ټول شامل یې او دا نقصان به بیا ټول چته وي، تاسو ټولو ته رسي. او د دې مثال حدیث کې راځي، لکه یو کشتی ده او هغې کې دوه چته دي، یو لاندې چت دی او له پاسه. ظاهره ده چې لاندې چت خو به بند وي د اوبو نه، چې هغې ته اوبه داخلې نه شي، اوبه را نه شي، او لاندې چت والو ته د اوبو ضرورت شي، نو دوی به له پاسه راځي، له پاسه نه به اوبه اخلي، نو دوی بار بار اوبو پسې له پاسه راځي او دا له پاسني خلک تنګ شته. نو د دې خلکو د تنګېدو په وجه باندې هغې لاندې شروع شول او کشتۍ کې سوری کړي چې ځه مونږ له پاسه اوبو له ځو او دا له پاسني خلک تنګېږي، نو مونږ به ځان لاندې په دې کشتۍ کې سوری وکړو او مونږ ته به اسانۍ سره اوبه میلاوېږي، اوبه به حاصلېږي. نو چې دوی په دې کشتۍ کې سوری کوي، نو ظاهره ده چې سوری وکړو نو دا اوبه به ټولې دې کشتۍ ته داخلېږي او دا کشتۍ به غرق کېږي. نو که دوی له پاسنو خلکو د لاندني منې نه کړل دې سوري کولو نه، چې دوی دا کشتۍ سوری کوي، د له پاسنو منې نه کړل، نو له پاسني به هم غرق کېږي او لاندني به هم غرق کېږي. اگر چې له پاسني خو بې ګناه دي او دا سوری خو لاندې اچت والا کوي، خو دا دواړه به غرق کېږي. دغه مثال دی چې کله یو ګناه کېږي او سړی ګناه نه منې کوي، نو دغه سړی به هم د هغې ګناه په وبال کې د هغې په نقصان اوچتولو کې شامل شي، په خسارې کې. حدیث کې دا نهي عن المنکر دپاره درې طریقې راځي. یو چې طاقت وي لاس سره به منې کوي، که طاقت دې نه وي نو ژبې سره به وینا کوي، او که ژبې سره دې طاقت نه وي نو کم از کم په زړه کې به هغې ته بد وي. وذلک اضعف الایمان، او په زړه کې دې ته بد ویل چې دي دا د ایمان ادنا درجه ده. مفتی اعظم د پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله رحمة واسعه فرمایي چې یو ځای کې ته امر بالمعروف نهي عن المنکر هغه باللسان کوي، ژبې سره کوي، او ژبې سره نهي عن المنکر کولو باندې تا ته تکلیف رسي، خلق ستا مخالفت کوي،
تا ته تکلیف رسی او ته بیا هم هلته نهي عن المنکر کوي دا مستحب عمل دی دا غوره عمل دی اگر چې بعضې صورتونو کې اجازت هم شته دی یو ځای کې نهي عن المنکر کوي او هلته نقصان پیدا کېږي خلک دې وایي ټکوي تکلیف درته رسوي نو تا ته اجازت دی چې هلته ته زړه کې ورته بد ووایه خو په هغه ځای کې هم ته پاڅېدې او نهي عن المنکر دې وکړو او تا ته تکلیف ورسېدو دا غوره عمل دی دا ښه کار دا مستحب عمل دغه رنګې دریم نمبر بدعات دي رسومات چې بدعات او رسومات هغه کله په معاشره کې پیدا شول نو بیا د دې نقصان مجرم او غیر مجرم دواړو ته رسي د دې نقصان ظالم او غیر ظالم دواړو ته رسي ځکه چې معاشره کې بدعات خواره شول رسومات خواره شول خلق په بدعات او په رسومات باندې عمل کوي لګیا دي نو بیا دا ټول خلق په موبایل کې مبتلا کیږي دا نه چې مجرم هغه به په موبایل کې مبتلا شي غیر مجرم به بچ شي داسې واعلموا ان الله شدید العقاب هو شی چې بشک الله سخت عذاب ورکوي چې کله تاسو جهاد پرېښو نو موبایل به ټول ته رسي او دا د الله د طرف نه کله امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېښو سزا برسي او دا د الله د طرف نه کله بدعات او رسومات خواره شول او تاسو په معاشره کې بدعتونه کوئ او رسم و رواج قایم کو ټولو ته به وبال او سزا رسي دا د الله د طرف نه واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض ګوره خپل ابتدایي زندگی هغه یاد کړئ هغې ته وګورئ ستاسو ابتدایي زندگی څنګه وه ستاسو اولنی حالت څه لکه مکې مکرمه کې چې د صحابو زندگی وه 14 کاله هغه د تکلیف زندگی وه د مصائبو زندگی وه په تعداد کې هم کم په طاقت کې هم کمزوري طاقت او قوت هم نه کافرو به مصیبتونه رسول تکلیفونه رسول داسې ظلم نه چې کافرو پرېښی او په دو باندې کړی نو تاسو کم وئ په مکې کې مستضعفون فی الارض تاسو په ځمکه کې کمزوري ګڼل کېدل او تخافون ان يتخطفكم الناس او تاسو ته دا خوف او یره وه چې هسې نه دا خلک په موږ حملاور شي او په یو ځل موږ وتښتي یعنی ختم کړي موږ ځکه چې موږ خو لږ ونیو او دا حملاور شلل نو دوی به موږ ختم کړي فآواکم وأیدکم بنصره الله رب العزت تاسو له ټکانه درکړله مدینه منوره وأیدکم بنصره او خپل په امداد سره تاسو مضبوط کړل کلک کړل تاسو له زیرا کو مدینه منوره چې ال تاسو اثر رسوخ ال تاسو حکومت ال ته بیا تاسو خبره چلی دی تاسو مدد یو کو په غزواتو کې تاسو او په سرایاو کې تاسو فتحیاب شللې تاسو ته فتح حاصل شله ورزقکم من الطیبات تاسو ته پاکیزه رزق درکړ تاسو به چې کله غزا له لاړلې کافر به مغلوب شول تاسو به کافرو له شکست هم ورکړو داغونه به غنیمتونه هم واخیستل راتللی به دا رزقونه الله رب العزت تاسو له درکړل لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ نو چې کله الله رب العزت دا انعامات په تاسو وکړل نو تاسو شکریا ادا کړئ او شکریا د جهاد په صورت کې ادا کړئ د امر بالمعروف نهي عن المنکر په صورت کې ادا کړئ په سنتو باندې عمل کوي بدعات رسومات د معاشرې نه ختم کړئ په دې صورت کې د الله شکریا ادا کړئ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين او یریږئ د هغه فتنې نه چې نه به رسېږي دا هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم د تاسو نه خاصتا خالص یعنی صرف ظالمانو ته به نه رسېږي تاسو ته به هم رسېږي واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب بېشک الله رب العزت سخت عذاب ورکوونکی دی واذکروا او یاد کړئ اذ انتم کله چې وایي تاسو قلیل لږ مستضعفون فی الارض تاسو به کمزوري ګڼل کېدلی په ځمکه کې تخافون یریدئ تاسو ان یتخطفکم الناس چې خلک به وتښتي تاسو لره یعنی تاسو به ختم کړي فآواکم نو الله تاسو ته ټکانه درکړله وأیدکم بنصره او الله رب العزت تاسو مضبوط کړلی تایید یې کړ تاسو بنصره په خپل امداد سره ورزقکم من الطیبات او رزق درکړ تاسو ته پاکیزه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ